والکاظمین الغیظ غصه پی راشي نو غصه سکی دا نه چې غصې په تقاضا باندې عمل کوي او چاته نقصان ور کوي نه خپل غصه په ځان باندې ضبط کی ویس کی خو بل چاته پاغي باندې نقصان نه رسي خان او د غصې سکلو ډیر زیات چې کم ننو پیدا دي ابن کثیر یو روایت راوړی دی حدیث کې راځي من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا و ایمانا چا چې خپل غصه اوس کله په داسې حال کې چې دی قادر وي په دې باندې چې دا غصه ناپیس کی یو غلکه زه مثال کې طور پر وزیر اعظم ته غصه یم ډي سي ته غصه یم اس پي ته غصه یم نو په دې خو زه غصه یم خو زه ناپیس کول نه شم کنه داسې غصه چې یو سړی چا د غصه یو غصه په ناپیس کول شي لکه ستا ډوکر دی خادم دی شاګرد دی زوی دی او ته د غصه وي او تا د هغې غصې په تقاضا باندې دغه نه سپېړه مخکلې شوه واورېدو او هغه غصه چې کوم ده هغه بیا اوس کله د دې د وجې چې بس مان الله خفه نه شي د هغې د وجې الله وعده وکړه زه به د ده سړي په زړه کې امن پیدا کړم ایمان به پکې پیدا کړم نورانیت د دنیا آخرت بوله ورکړم خان بل حدیث کې راځي انس صاحب روایت کړی دی چا چې خپله غصه اوس کله په داسې حال کې چې دی قادر د هغې په ناپیس کولو نو د قیامت پر ورځ به الله تعالی د خلکو په وړاندې راوبلي او اختیار بوله ورکړي چې دې هورو کې د کومه خوښه د نازان له بیایه څومره دې خوښې دي نازان له بیایه ښه نو ګوره د غصې د څښلو ډېرې فایدې دي ښه خو ما ووې غصه به هغه ځای کې مونږ څکو چې کوم ځای کې زمونږ غصه چلیږي دیکان دی باغوان دی خادم دی نوکر دی په هغه ستا غصه چلیږي د غټ کاکا مخکې خو اسیم سړی نشي غصه کېدی بیا به نه وایي نو معافي لوی شی دی ښه دا صفت د الله تعالی دی معافي صفت د الله تعالی دی او په دې باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالي دي ډېر په خوشحاليږي ښه یو حدیث کې راځي وایي د قیامت پر ورځ باندې به الله تعالی طرف نه یو اعلان کوونکی اعلان وکړي چې د چا په الله تعالی باندې حق دی نه غیر مخکې شي نو هغه خلک به ودرېږي چې دنیا کې نورو خلکو ته معافي کړې ده حدیث د قرطبي راوړی دی ښه الله به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخل کړي بغیر د حساب کتاب نه څومره لویه خبره ده نو بیا داسې خاص کر چې یو بنده په یو خپل د باندې چا ظلم کړی دی د قاتل دی د پلار قاتل دی د رور قاتل دی د خور قاتل دی د بل چا او ستا په لاس کې راغی او دغه وخت کې تا ته صرف دا مخې ته شو چې بس زما الله معاف کوونکی دی مام دی معاف کو الله وی بنده اوس راځه ته چې څه غواړې به درته درکومه ښه الله دې موږ معاف کوونکي جوړ کړي معافي ډېر لوی شی دی ښه نو ځکه یې وفرمایل چې والعافین عن الناس او دوی عفو کوي د خلکو نه خلکو ته معافي کوي دا دریم صفت چې د مؤمن ښه نو درې صفتونه ول خانه بیان کړو یو په هر حال کې په محتاجۍ کې او په راحت کې په فقیرای کې په مالدارۍ کې په مرض کې په صحت کې په ټولو حالتونو کې یو معاملې الله سره یو شان تیرا یو شان دویم نمبر خپل غصص کې غصه پی راشي ځان قابو کې واچي او دریم د الله بندګانو ته عفو کوي الله وی والله يحب المحسنين دې محسن دې احسانو کو الله وی زما محبت مینم د داسې خلکو سره ده الله دې موږ احسان کوونکی جوړ کړي الله دې موږ احسان کوونکی جوړ کړي ښه دې کې مفسرین یو واقعي لیکلی ده د علی ابن حسین المدنی فرمایي چې دا یو بزرگ تیر شوی دی یو نیک انسانو د دې یو وینځه وه نو دې یو ځل یو دس چارځام کو نو دې ته وی راشه ما ته اوبه واچو په دې وینځې چې کوزه راوچته کړه نو د کوزې هغه خوله چې به وه داسې تنګه وه د اینې نیولې وه او پاسونت غاړې ته اوبه اچولې دې کې ګړز شو هغه کوزه یې د لاسه پرېوتې ده او ماته شوه تڼۍ ونې لاړه چې ماته شوه نو د غصه شي داسې پورته ورته بد بد وکتل چې ما له جامې م څښا کړې اوبه دې م ختمې کړې اوس به څه کېږي عربو کې خو به اوبه م نه وې نو هغه هم د قرآن حافظه وه پوهېده په قرآن باندې نو هغې ول اواز ورکړو وی والکاظمین الغیظ د مؤمن صفت داري چې دی به خپله غصه څکي بس دمانو یکدم د آیت تاری شو ورته یې پورته وکتل فی کظمت الغیظ ما خپله غصه وڅکله د وینځې په ذهن کې دا و چې یاره غصه یې خو وڅکله خو ماف کړې خو نه یم که نه غلطي خو مې کړې ده
ما انور پسې دی سووي یول عافین عن الناس د مؤمن بل صفت داري چې دی به خلکو ته معافي کوي هغه ته سووي عفوتو کی ما ته عفو هم کړی ده ورته قرآن باندې پویدنو برپسې بیا صبر بیا ته سووي والله يحب المحسنين دا دوه کار دی وکړو الله محبت د محسنانو سره دی ګوري هغه ته سووي ویما پتا باندې احسان وکړو اعتقتو کی ما آزاد کړی ځه آزاد مې کړی دی وینځوالی نه نو ګوره چې په قرآن باندې څوک پوهېږي که نه الله تعالی او د دنیا او د آخرت ټولې مرتبې ورکوي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین الله تعالی د دې کتاب په برکت سره ډېر قومونه اوچتوي او ډېر کته کوي الله دې موږ د قرآن د برکت اوچت کړي ښه نو ګوره چې وینځه خو په قرآن باندې پوهېدن څومره لوی پیدې وله ورکړه څومره لوی او اوس ښځې په قرآن نه پوهېږي قرآن ته کښېني نه پوه به څه شي قرآن ته کښېنئ قرآن زده کوئ الله دې موږ تاسو ټول په قرآن باندې پوه کړي ښه هغه د هغې زمانې وینځه وه هغې کې هم په قرآن باندې پوهېده په دې وخت کې موږ تاسو ښه ازاد وزګار د چا رامنې اواز نشته او بیا هم قرآن سره محبت هغه شاندي نشته څنګه په کار دی قرآن له وخت ورکوئ زده کوئ یې وایئ تکرار یې کوئ